یا خو په پارټیو ته چې بادشاهي یې کړې ده هغه په کار ویا چې دغو خلکو ته مخامخ کېدای نه سلای هغه په کار ویا که چېرې د شرم سل حصو چې یوه حصه بیا پچې او مخ ته یې شیشې چې کتلای هغه به له خدای رسول نه شرمېدای هغه به عوامو نه شرمېدای چې وزارتونه دې کړي حکومتونه دې کړي او راشي دغو خړو پړو کلیو ته او نه بجلۍ پچې نه ګیس ول سہولت ته موږ ته ټول نعمتونه دا خزانو نه ډک ملک ته نه موږ ته بجلۍ میلاو ته نن پورې نن موږ ته ګیس میلاو سلای نه موږ ته اوبه سته نه موږ ته امن سته نه موږ ته اسپتال سته خدای دې پاره نن شرم نه ورځي لس تک پر آډوګانو چې راځو تاسو دا خلکو باندې رو بچو دا پر آډوګان کوي تاسو دي دا خو موږ نه دي موږ هغه خلک یو وکړو چې یو د سړي ته شرم ورځي چې یوه زنانه ته تکلیف جوړ شي د بچي په دغو روډو به څرنګه ځي یو بیمار تر پیښ یا به ډاکټر چې په دغه روډ څرنګه رسوي اسپتال ته دوره غټ غټې علاقې پوره تحصیل پوره یونین کونسل چې یو اسپتال نشته داسې چې ته ووایې چې دلته ما علاج وشي بیمار ول دا پراډوګان دا ویګوګانې دا خو یې زموږ تاسو هغه وینه ده دا خو یې هغه څلې د ظالمانو اکبر الهآبادي او شاعر تېر سلای ده اکبر الهآبادي چا کتابونه ویلي پته یې ورته تعلیم یافته وته اکبر الهآبادي ډېر سنجیده شاعر هم و او داسې مذاق به یې پکې کولی بیا یو تاڼېدار وخت یم چې تاڼېدار ډېر غټ عہده وه تاڼېدار یوه بنګله جوړه کړې وه بیا یې دعوت وکړی یارانو دوستانو ته چې بنګله به مې وګوري او دلته به دعوت وخوري بیا اکبر الهآبادي ته ورتېله پاره ورته پکې اکبر الهآبادي ورتېله ما مچېړه ورتېلی ما متر غواړه دې چې به دې ښېري ورتېلی وایي نه نه راځې به بیا اکبر الهآبادي چې رالی بیا ده ورښکارولې دا ګملې وګوره دا فلانی ګل ده پچې دا فلانی ګل ده پچې دا جناب وګوره دا ټایرونه وګوره دا وګوره دا فانوسونه پچې وګوره دا قالینونه پچې وګوره بیا اکبر الهآبادي ورتېله زه غلی کېدای نه څه اوس وار به ورتېلی ته خو خوښېږې چې دا چې ګلان ولاړ دي او ما ته یې دې نه وی خلکو وینې بوی راځي ورتېلی ما ته یې ورتېلی دغو ګلانو نه تاول نه د خلکو وینو بوی راځي چې دا پیسه تا له کومه راوړه دا دې په چیش جوړه کړه دوره بنګله عزتمندو مسلمانانو موږ چې چوره وشورو چا پسې لاړ سو چوره کاله ذلیل سو خوار به یو وایر موزه هیڅ چا ترجماني نه کوم ما تا ته لا خپل مشر نه ده ترښولی چې ما پارټۍ مشر څوک ده په خپل چې کار کوې لګیا ده ما ته دا نه وایي چې ما صفتونه ته کوه چېرته موږ یو میشن پاره وتلي یو هغه میشن چې شی ده چې کومه کلمه موږ ویلې ده هغې کلمې نظام موږ دغه ملک چې غواړو آی د رب رسول نظام ده هر نظام فیل کېدای شي هغه نظام نشي فیل کېدای داسې نظام ده چې عمر بن عبدالعزیز سل کاله بعده یعنی د اسلام سل کاله سوي و او هغه رالی عمر بن عبدالعزیز د حضرت عمر په اولاد چې ده او په باندې 2 کاله حکومت یې وکړه صرف نن 3 کاله 5 تېر شي وایي زه لا سم سلی نه یم ورته زه لا ورته جوړ سلی نه یم ما ته موقع نشته میرا یوه بله موقع راکړو وایي یا دلته ول موږ ووایو جي یوه بله موقع ورکړو جي ستر عمر یې دغسې خواهش دغه پوره کړو دا ټول عمر په خواهشاتو تېر موږ د تباه برباد کړي علاقې تاسو لا خواهشات نه پوره کېږي عزتمندو مسلمانانو افسوس دا ده وایي عمر بن عبدالعزیز زمانې چې په باندې 2 کاله او دا تاسو موږ اسلام تاریخ ته عنوان ول نه ده دا د سیکانو تاریخ نه ده دا د انګریزو تاریخ نه ده دا زموږ کلمې تاریخ ده په باندې 2 کاله حکومت وکړی چې سړي زوی 36 سال عمر یې وشپړ باندې 10 کال عمر سړی
باندې دوه کاله وکړه کتابونه یې وګورو ما ویلي دي کتابو چې دا خبرې عمر بن عبدالعزیز دوره انصاف راوستی خو انصاف یې له کور نه شروع کړی او خپلې ښځې نه خپلو وروڼو نه دوره انصاف یې په مځکې مخ باندې قایم کړ سوچ نسې کولی که درته ویې که تا عقل بنا عقلي لیوو او میږې به یو ځای شورېدې سره لیوو میږې به یو ځای تاریخ الخلفاء کتاب دا عربي چې اصل دا اردو چې ترجمه سلی ده تاریخ الخلفاء چې د اسلام بادشاهانو هغه تاریخ ته ودې وایي څوک عمر بن عبدالعزیز دې په چیرو باسي چې لیوه او میږې به یو چا شورېدې هېڅکله لیوه جرأت نه کېدی چې حمله به وکړي اوس خو موږ نه دا 10 کوټر اخلي حاضرینو دا یې د حق پاک الله نظام طاقت ده دا یې حق چې یو خپل پاور ده په کتابو چې راغلي دي چې یو بادشاه د خدای رسول نظام روان کړي هغه بادشاه ته خدای درې نیم سره اولیاء او طاقت ورکړي وایي هر شی ورنه ډارېږي بیا ځکه چې رب امداد یې ورسره او د ده په زمانې چې اتو صوبو نه زکات واپس رالی مرکز ته ولې مو واپس کړی ورته چوک میندونه چې وایې کړي چوک میندونه چې وایې هغه شریعت نظام و شریعت دا مطلب نه ده چې تا ته به وایي چې ږیره وساته په زور پټکای په سر وتړه شریعت دا نه وایي شریعت چې هر شي خپلې خبره طریقې دي بچې فرض فرض دی بچے سنت سنت دی بچے حرام حرام دی بچے حلال حلال دی بچے نن مجا ولې دا خواري خوار څه کوي چې مجا نظام نه مخ اړولی ده دا چا میټې به خورو مجا چې هغه نظام ته مجا غاړه نه ایښې د حق شریعت نظام دوره کښلی چې جنګلي لیوو هغه چې سړیتوب رایسي او دا نظام نه ده دا ګنده نظام یې جوړ کړی ده دا سیاسی خلقو دا دوره جنگ نظام دا چې دغه ته ما غوندې زبرګ ورګډ کې هم نه لیوه جوړ سي ورسي لیوه سي بیا هغه غټي که نه او دا لاندې ورته جوړ سي خلقو ته بیا هغه نه ډارېږي او پای حملې کوي خلقو باندې دا ټول نظام دغسې روان زه اوس په اوداسه سره ولاړ موږ باندې ورځه شپه خلک لګیا دي ورځه شپه خلک لګیا دي یو طرف نه درته ولږي کسان بل طرف نه ولږي ما ورته له تا اشکر سلی دي که چې ته بار وخت درېږې او ګټې به تاسو اشکر سلی دي تاسو خدایان یو تاسو ته به موږ ټیټېږو که په دولت باندې ووټونه کوې راشه تو بیان کوه زه به بیان کوم چې ته چوره ووټ یا دې چوره ووټ نه دې منشور شته نه دې څه پروګرام شته صرف 2 ورځې سوداګري ده او بیا لاړ شه او ورسره هغه کسان ملګري شي چې چا کاروبار یې هغه په بچ کوي چا ټیکې یې هغه په بچ کوي او اخلي یې نو عزتمندو مسلمانانو موږ تحریک لبیک پاکستان اول اسلام منشور چې ده چې اسلام موږ دین ده او اسلام صرف دلمنج روزې نام نه ده اسلام حلال و حرام و نظام نام ده حق او ناحق په چه ښکارېږي جائز او ناجائز په چه ظالم حضور علیہ السلام یو حدیث تا وای ظالم امداد وکړو د مظلوم امداد کوو مسلمان چی وای صحابه ورته وای یا رسول الله د مظلوم په امداد خو پیاړو دا ظالم امداد څه مطلب دا ورسره ځو وای نه ظلم لارې بند کوو ځای لاسر ونچا وای کا اندر کوئی کېږي کا لاس ور واچوه که په کومې طریقې دا ظالم جوړېږي هغه لار ور بند که که نه لار دغه ده چې دې پرچک باندې دا ظالم جوړېږي دا تکبر چې راځي دا غرور چې راځي نو صرف دغه سوچ ته چې ما سره پیسه ده ما سره دولت ده 2 ورځې چې به زه کیل وکړم خو موږ یې دغې ته رسولي چې که ډېر تقریران وسي که نه یو غزني خیل پر برده خان بهادر ورته وایي ما ته یې تېله مفتي صاحب کیسه دغه ته رسېدلې ده چې اخیره شپې چې خلک لیڼ وایي ویلې اخیره شپې چې لیڼ وایي خلک ما ورته ویله لیڼ چې مطلب ویله ښه به تر سره یا ښه به وا کوي تر تا خو چې اخیره شپه راځي بیا سبور مخان بدلي ویله بیا به دې داسې پېژني نه چې داسې هغه چې یې وینې که نه پولینګ سټېشن چې تر ګوري به نه وایي دا یې موږه حال ده ګوره تاسو
حقوق خو نه دي ویندلي ورچې موږ نه دي ویندلي او ګټې وټې په خپل مټ زور کوو هر سړی بچنه چې روزګار کوي پسه یې خوري نو بیا د